الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا وأتقانا وأزكانا أحمد الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإمام زامن والمؤذن مؤتمن اللهم اغفر اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع أو اشترى وإذا استقرض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رحم الله امرأ كان بينه وبين أخيه مظلمة من عرض أو مال فأعطاها إياه من قبل أن يأتي يوم لا يقبل منه دينار ولا درهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم من آمن بك وشهد أني رسول فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر ماله من الدنيا. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو اوریدونکو حاضرینو سامعینو مخ کی جمعه باندې دا یو موضوع شروع شوی و چې هغه کم صفات والدي کم خلق دي کم نارینه او کم زنانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دعاګانې کړلې. نو پای کې 15 صفات والا 15 قسمه خلق بیان شیو. بقایاً دا الله رب العالمین په توفیق سره دا الله په فضل سره بیانو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا دا ډیر لوی دولت دې ججات نصیب شي. وسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې نشته موجود چې مونږ او تاسو لاړ شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دعا واخلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایو د الله پیغمبره مونږ ته دعا وکا. خدای طریقه دا ده که دعا څوک حاصلول غواړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صفات دي ځان کې پیدا کی. کم مخ کې جمعه باندې ویل شو 15 او نن کم ویل کی کم صفات نو هغه صفاتونه د الله رب العالمین نه وغواړو. لکه پای کې یو هغه صفت چې کم یو انسان دا صفت ځان کې پیدا کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اوري او بل چاته رسي د دعوت کار کوي. د تفصیل شو. دویم نمبر هغه انسان هغه مسلمان چې د مازیګر د فرض مانځنه مخ کې 4 رکعاته نوافل کوي په یو سلام سره. دریم نمبر هغه انسان او هغه نارینه هغه زنانه چې د شپې تهجد ته پاسي یو بلم پاسي. څلورم نمبر هغه انسان چې دغه خبرې کوي نو د خیر خبرې کوي، د پایدې خبرې کوي، د مسلمانانو د اصلاح خبرې کوي، د مسلمانانو د پاره د پایدې خبرې کوي. او کدا خبرې د پایدې نشي کولای نو بیا غل ناسي خبرې نه کوي. نو دې ته نبی اسلام دعا کړوا. پنځم نمبر هغه انسان چې هغه ته یو کار مشري میلاو شو، د څه خلکو مشري ورته میلاو شو او د پاغي باندې نرمي وکړه نو هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړوا. او دې دعا سره دا پیدا حاصلېږي. قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 103 کې یوصل دریم نمبر آیت کې الله تبارک و تعالی فرمایي اے پیغمبر خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. د دې صحابه د دې مالونه اخلا
بطور صدقه او زکات چې دیو باطن هم پاکیږي او دیو ظاهر هم پاکیږي. او ای پیغمبر وصلی علیهم دی خپل امتیانو له دعاګانې غواړه، دیو ته دعاګانې کوا. ان صلاتک سکن لهم، ستا دعا د دیو د پاره د آرام سبب دی، ستا دعا د دیو د پاره د اطمینان سبب دی. په دې سره مسلمانان مطمئن کیږي. لکه مثال په تور باندې یو انسان داسې دی چې هغه ته یو عام بزرگ دعا وکي، یو مفتی ورته دعا وکي، یو شیخ القرآن ورته دعا وکي، یو شیخ الحدیث ورته دعا وکي، یو لوی عالم، یو لوی مبلغ، یو لوی تبلیغی، یو لوی بزرگ، یو لوی مجاهد هغه ورته دعا وکي، دې څومره خوشحاليږي. خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاته دعا وکي نو دا به څومره مطمئنی او څومره به خوشاله. نو الله رب العالمین فرمای ان صلاتک سکن لهم، اے پیغمبره ستا دا دعا د خلقو لپاره د اطمینان سبب دی، د خوشحالی سبب دی، د دې زړونه په دې سره خوشحاليږي. نو پیغمبره دعاګانې ورله غواړه. شپږم نمبر چې کوم موږ نن بیانو هغه انسان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړله، نو هغه امام او مؤذن دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دعا کړله. او دا یوازې هغه انسان نه چې د مستقل امام دی، او هغه مؤذن نه چې مستقل مؤذن دی. او بس کوم ځای کې د جمع ټیم راغی او ته ورمخې تشوي او مونږ دی وکړه، مونږ درته یادي د دې خبرې به خیال ساتي، مونږ درته یادي ورمخې تشوي او مونږ دی وکړه. نو په دې باندې د الله د پیغمبر دعا ته تاثیری. او دغه شان د مانځه ټیم راغی او د بانګ ټیم راغی، د بانګ د پاره تور مخې ته شوي بانګ دی وایا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ته حاصل کړه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ته تمیلاو شو. دی وجنه یو روایت کې راځي وای الله تبارک وتعالى هغه دو کسانو ته خان دي. خاندان مراد دار چې الله خوشاليږي، الله خوشاله شي. ځکه د الله خندا زمونږ د انسانانو خندا شان نه ده. د الله خندا باندې موږ نه پوهیږو چې څنګه خاندي، کما یلیق بشانی، څنګه چې د الله د شان سره خای هغه شان د کې وخاندل. د دې کیفیت مجهول دی، د دې حالت مجهول دی، حالت باندې موږ نه پوهیږو. خو صرف د الله خندا معلومه ده چې الله تبارک وتعالى هغه دو انسانانو ته خاندي، شپنکیان دي، په غره کې دي، غره کې په دیو باندې د مانځه ټیم راغی، یو ور مخې ته شو بانګ وایا او بل مخې ته شو جمع وکړه. وای الله رب العالمین دومره خوشاله شي چې الله وخاندي دیو ته. عزتمند نن موږ د جمع نه څومره لري، یو بل ته پزړونو کې څومره نفرتونه لرو، یو بل ته پزړونو کې څومره خیری لرو، یو بل نشو برداشت کولای. یو وای په د پسې مونږ کی، بل وای د پسې مونږ کی، او که یو مخ کې شي هغه بل ته ورستو کی د پسې زمون نه کومه. هر مسلمان پسې مونږ کوا. او بیا د سه موقع خو چرایشي چې مثال په تور باندې یو غر دی او یو د سه خوشې زیری آلته دو په دو باندې کسان دي، نو آلته خدا مونږ وکا الله رب العالمین دومره خوشاليږي چې خان دي درته. نو الله خوشاله نه، الله خوشاله کا. اکثر خلک دا سی کته گاڑی کې رواني نو بس که چرتا یا قاری یا عالمی خو جدیو به جمع وکي، هغه ته به یاره قاری سے پکشته جو جمع وکو. او عام مسلمانان خو سره جمع نه کوي، خو به کې سپینګره موجودي. د الله بندا سپینګره خو څومره لوی مرتبه راغله. یو نوجوان به موجودي دغه ټیم کې کې انسان ګرم نشتره دیم یو نیم منځ کولای شي او مخکې کولای شي. یو د مستقل امام جوړېدو خبره ده. نو مستقل امام باغه سوق جوړیږي چې هغه دغه انسان فاسق فاجر نه او دغه انسان د پوی ور سره او د مانزه په مسایلو باندې خبرداري. خو یو نیم منځ د سي حالاتو کې د باندې راغی کته روان وی گاڑی کې او گاړی ودرېدو، نو که عالم یا قاری صاحب نشتا بیام یو کس پکاردار چې هر یو وای زبدا منځ وکما ورمخه درشي او منځ دیو کی په دې باندې الله تبارک وتعالى خوشاليږي. او الله رب العالمین کما یلیق بشانه الله خان دی. نو الله تبارک وتعالى
دغه انسان د الله پیغمبر دغه خلکو ته دعا کړله، یو امام ته او یو مؤذن ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړله. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث کې وایي الامام ضامن، امام ذمہوار دی، والمؤذن مؤتمن، او مؤذن باندې مؤذن باندې اعتماد کړی شوی دی. امام ضامن دی څه مطلب؟ ذمہوار دی. د دې دومره قوم دا ټول جماعت ډک ولاړ دی، دې پسې شاته د ټولو ذمہوار دی. لوی ذمہواری ده، یو غټه ذمہواری ده، د ټولو ذمہوار دی. مثال په تور باندې د امام کپڑی هغه ګندوي، هغه نجسی وي، نو د منځ ونه شو، شاته را ټول جماعت ولا منځ ونه شو، او هغې دغه ګناه د هغې نه لیکلی کېږي، هغه ټوله ګناه په دغه امام باندې انبار شي. ځکه درته وایي ته خو د دې ذمہواري قبوله کړې وه، هغه خو تا پسې ولاړ دي. دغه شان د امام اودس صحیح نه دی، نو د هغه ټولو مقتدیانو د هغې هغه منظم خراب شو، د هغې د وجې نه نو هغه ټوله ګناه په ده باندې انبار شوه. او دغه شان امام ذمہوار دی، نو لہذا چې امام کله خطا شو د ټولو مقتدیانو هغه اگر چې ټول جماعت والا خلکو کې یو قسم نه خطا شوی، دا ټول بالکل صحیح مونځ یې کړی دی، مخې ته امام خطا شوی دی، سجده سهو به لازمه شوې ده، دا ټول به د امام سره سجده سهو کوي. اوس یو سړی وایي چې ما خو غلطي نه ده کړ، مخې د امام غلطي وکړه، ما خو غلطي نه ده کړه، لکه تاسو دا ټول ولې دا سجده سهو کوئ، مونږ خو نه یو خطا شوي. نه، والامام ضامن، امام ذمہوار دی. امام مخې د قرأت کوي، دغه قرأت د هغه شاتو لپاره کافي دی، د شاتو لپاره پوره دی، د هغه مقتدیانو لپاره پوره دی. او دغه شان که چېرته ټول مقتدیان خطا شي، لکه اوس داسې عمل د ټولو نه دا جماعت ډک دی او د ټول جماعت والا نه یو غلطي وشوه او په هغې باندې سجده سهو لازمیږي، خو چې امام نه دی خطا شوی نو دا مونځ شوی دی. حالانکې اوس ټول خطا شوي دي، خو مخې ته امام نه دی خطا شوی، نو چې دی نه دی خطا شاته دی هغه شل ځله خطا کېږي، مونځ شوی دی. دا ټوله ذمہواري او ټول بوج په دې باندې پروت دی. نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا وکړه اللهم ارشد الائمه، یا الله امامانو ته هدایت وکړه، ځکه چې دی وران شو نو بیا خو حالت خراب شو. او ائمه ګوره، ائمه یوازې امامان د جماعت امامتي نه ده، امامتي د مسلمانانو مشري، د ملک مشري، د علاقې مشري، دام امامت کبرا دی. امیر المؤمنین چې ورته ویل کی د مسلمانانو مشري، نو دغه نام چون کې په د باندې ټول ذمہواری پرته ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مسلمانانو بادشاهانو ته د مساجد او ائمه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړل چې الله هدایت وته وکا. کدا وران شي د دې منبر نه خلکو ته غلطي مسلې بیانای، د دې منبر نه خلکو ته د قرآن او د حدیث نه هټ کر مسلې بیانای، خپل عقل جنگي، د خپل خواهش مطابق فیصله هغه مسلې کوي، نو داغه د وجه نه څومره خلک گمراه شي، ټوله ګناه په د باندې شو. نو د دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اللهم ارشد الائمه، ټیک ده، اللهم ارشد الائمه، یا الله امامانو ته هدایت نصیب کا، الله دا په سم باندې کا. او بیا مؤذن دې اذان وایي، چون کې رد اذان اخلاص پکې پکار دی، چې دا یو دعوت دی، ځکه دعوت کې چې څومره اخلاص ډیری نو هغه عمره خلق داغه دعوت د وجه نه متاثر کیږي او خلق هغه عبادت طرف ترازی. لکه ته چاته وی الګه سیروزی لاړ شه، تبلیغ کې لاړ شه، نو کدی انسان کې اخلاص شي نو رد سره سیروزی لډیر خلق تیار شي، ولی اخلاص دی بګي. او که یو قسم سره تیار شي لازمیم نه چې ډیر تیار شي، ځکه کستاسو خیالي پیغمبران حضرت نوح علیہ السلام د الله پیغمبر د مخلص بخامخاو څومره د اخلاص غرب خو هغه سره د صحیح قول مطابق شپږ کسان مسلمانان شوي دي، او دعوت یې څومره وخت کړی دی 900 کاله هغه دعوت چلولې دی، ورځ او شپه په جرګه کې او په پټه باندې په یوازې باندې ټولې کتلې، انفرادي دعوت هم کړلې، انفرادي ګشم کړلې او اجتماعي ګشم کړلې، او دغه د ورځې هم گشت کړلې، د شپې هم گشت کړلې. او اخلاص د اخلاص یو غر ځکه پیغمبر د اخلاص غری،
خو هغه سره د صحیح قول مطابق شپږ کسان مسلمانان شوي دي چې 3 زامن او 3 ګیندې وي، بس یو زوی او یو نګور او یو خزه ایم لاړه کافر شو. او دا د صحیح قول مطابق ده. بعضو به یو قول کړل 80 کسان، نو دام یو قول دی پکې، خو علماء صحیح قول لري دغه شپږ کسان. دا مطلب می دا دی چې ګوره د دې دعوت د وجنه کله به اخلاصي خو ډیر خلک بنه تیاریږي، نو دا انسان چې اخلاص پکې ونه هغه یو کس چې د کم تیار کړي دی هغه نه به الله کار ډیر اخلي، هغه نه به الله کار ډیر اخلي، او الله رب العالمین به دا هغه نه پیدا ډیر خوري، ډیر پیدا به خوريږي. کله نه کله به انسان ډیر خلک تیار کی خو پیدا به دومره نه ځکه اخلاص به بګی نه، او کله به یو کس تیار کی هغه به ډیر زیات کار کوي، د یو امت په شان د کار وکي، د یو ډلې په شان کار وکي، ځکه پایا کې به اخلاصي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اذان بارکه دته دعا کړل مؤذن ته، ځکه چې دا اذان هم یو دعوت دی، نو چې الله په دې کې اخلاص پیدا کا، چې دې کې اخلاصي د الله اکبر چغوي، د حي علی الصلاه حي علی الفلاح چغوي، نو خلق با جمعه طرف ترازی اخلاص باندې دعوت ورکي، او کلک خلق جمعه تمراشي، نو هغه خلق هغه بر دین د دین داعیان وي، د دین بهترین کارونه وکي. نو الله تبارک وتعالى د الله پیغمبر مؤذن تم دعا کړل چې الله مؤذن ته معفو کا، الله مؤذن چې کوم دنو معاف کا، واغفر للمؤذنین، بخنه وک مؤذنین ته. وګوره د امام بارک دې سنل چې الله وای بخا دا ولي ذکر هغه داغه سره د نور خلکو خبره تړي، نو هغه داغه د الله پیغمبر دعا ده سي کوي چې الله هدایت او تنصیب کا، الله هدایت او تنصیب کا مطلب چې د خلق گمراه نه کی، د خلق خطا نه کی، او مؤذن ته وای الله دا مؤذن دا وبخو معافي کا. نو بل دا شپږم نمبر هغه امام او مؤذن ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړل. نو ماته استویل ګوره چې کم ځای کې میي په یو دیره کې تاسو باندې دا مانزه ټیم راغی جمعه ته نشو راتلې څوړو زر دی تا، نو اغل تا یو کس پکې اذان وکي بیا اقامت وکا، یو کس د مخ کې شي، هر یو مسلمان د خیال وساتي، هر یو مسلمان رالی جمعه ته 2 کسان یې جمع در نشوي دا ځان لودريګه منځ وکړه په جمع سره، د دې اهتمام وکړي. اکثر خلک په دې سوچ کې تلي یاره وای دویمه جمع بیا ورستو صحیح نه ده، ولی صحیح نه ده؟ چا ویل دي لاول ځان راورسوه، سستی به ځان کې م پیدا کوه چې ته ټول عمر رستو راځي، هغه بیا ناروا ده. چې ته عادت واخلي ټول عمر رستو راځي چې رستو به ځان له جمع وکم، دغه بیا ناروا ده. ها کله ناکله پتا باندې رستواله راغی ته ایثار شوي، نو د ځان م پرېدا ایثار شنورو کسانو دغه ته جمع وکاو، جمع سره منځ وکا، گاڑی کې رواني امام قاری نشتره عالم دیم نه مخ کې شوی راځي جمع وکاو، دغه شان بلک پاکستانه په شرع باندې برابر خسړی قران ورته خیادي، هغه ته وي تمخه تشا، او بس ګوره خپل حالات ته چې کم یو بکی په ظاهري احوالو باندې پټ علم د الله تعالی سره دی، پټ پدن لګي څوک څنګه دی، ز څنګه يم، تاسو څنګه، خو ظاهري الته وګورئ چې ظاهري کې کم یو انسان په شرع برابر دی، هغه مخه تکا کټول داسې دي چې هغه ګیره خرول دی، یو کس پکې ګیره نه ده خرول، دا ګیره د ګیره والا د مخ کې شي، کټول ګیره خرول دی، یو قسم پکې ګیره والا نشتا، بس په اتفاق دی یو ورمخه تکي، حالات حالو احوالو ته ګوري. خو مطلب دا رې چې دې خلکو ته الله رب العالمین خوشاليږي چې هغه هر ځای کې د جمع اهتمام کوي. بل وم نمبر په حج او په عمره کې چې کم خلک سر خړی یا د سر ویخته خړی یا د سر ویخته هغه کټکې، نو هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړې ده الله رب العالمین دې ټول د عمرو د حجونو توفیق راکړي. په حج او په عمره کې چې سر چاو خراو یا د سر ویخته کټل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رحم الله المحلقین، درې زلوي الله چې چا په عمره کې او په حج کې سر وخراو الله رحم په وکا، الله د دنیا او د آخرت پیدي ورکا، الله رحم په وکا، درې زلوي الله رحم په وکا، الله رحم په وکا، الله رحم په وکا. په څلورم ځل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یا الله په هغه چا رحم وکا چې په عمره کې یا په حج کې د سر ویخته هغه کټکې لنډي. وګوره دې کې ځینې خلک اکثر زمونږه دا نوجوانان هغه لړ شي
مزدوري لتلی به ول الله د حج او د عمرې توفیق الله رب العالمین ورکړي د عمرې اغه له عمرو له زیات زی ماشاء الله نو دغه پیدا خو بګی کوي او الله رب العالمین دی نورو رزق کې دی الله برکت پیدا کړي د ټول مسافرو او دلته څومره مسلمانان کوشش کوي دا ویخته چې کوم نه اغه د سیو کې چې لګ زین لګ راونه سیو د سلک کټ کې دغه ګوره کاپی کیږي نه بلکې د ټول سر نه بس لګ لګ هغه د دې ګوتې د یو بن په مقدار ولې نه ډیر دینه لنډي او دا ګوتې د یو بن د دې په مقدار باندې د ټول سر نه دا غیر چاپیره ټول سر د یو ځای نه پوره کیږي چې یو ځای انسان ډیر والی ټول سر نه د یو د ګوتې د بن په مقدار باندې چې وایغستنو هم چې کم نه هغه د هغه ازاديږي او دغه شان د کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کې راځي خو نبی علیہ السلام درې ځله هغه چاته دعا وکړه چې دا سر خری په عمره کې او په حج کې نو دی وجنه بهتر کاردار چې سر وخرول شي چې الله توفیق ورکړي نو دا ویختغو دا غراخیږي بیا براوخیږي خو لیکن عمره خو ته یو ځل نصیب شوی دا نو اختب پاک وخروا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا درته درې ځله شي وګوره سر خلول دا دعا چې ورته شوی دا نه ګوره دا په حج او په عمره کې دلته انسان وایي زو سر خرامه او دعاګانې برات نبی علیہ السلام نه هغه بیا استغفال کار دی هغه کته یخته پریدي او کخره نو هغه عام حالات دي او پای کې په پرې خودلو کې چې کوم دنه څه ګنا نشته او خراولو کې څه ګنا نشته خود دا دعای چې کړل نو دا په حج او په عمره کې دغه شان اتم نمبر هغه انسان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړل چې هغه په الله ایمان راوړي او دغه شان د کې د الله په پیغمبر باندې ایمان دی الحمدلله زمون په الله ایمان دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې موږ ایمان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله من آمن بک یا الله چې چا پتا باندې ایمان راوړی دی وشهد انی رسول او الله دی گواہی کړل چې زستا پیغمبر یما نو یا الله فحبب الیه لقاءک دی سړی تخپل ملاقات خوخ کا وسهل علیه قضاءک او یا الله په د باندې خپل فیصله اسانه کا الله ځنکدن په آسان کا ځنکدن په آسانی الحمدلله واقلل له من الدنيا او یا الله د حرام دنیا والله ختم کا یا الله حرام دنیا والله مور کا الله د حلال والله ورکا الله د حلال والله ورکا حلال رزق والله ورکا دا نبی علیہ السلام دعا ده نهم نمبر هغه انسان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړلا چې کله دې معاملې کوي دکاندار دې نو هم نرمي کوي دې گاګ دې نو هم نرمي کوي او دې چاله قرض ورکوي نو هم نرمي کوي د چانه قرض اخلي نو هم نرمي کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله دغه انسان باندې رحم وکي دې دکاندار دې نو سودا ورکوي په خو اخلاق باندې ورکي دغه دکاندار دا د الله رب العالمین هم بدی شي چې هغه گاګ ته تبوس وکي دا شی په سو دی هغه مثال په تور وای دا په 100 روپے باندې لري هغه ورته وای په اتیا بیان کې او هغه شونډک ډایرک بوس کی او وای په کومه لار راغلی په غزا د الله بنده غصه داسې په نرمۍ وایا چې په دې باندې نه کی خاص کم نه غټ سینه بساتي ادي وجنه په قران کریم کې د معاملات او آیات د ټولو آیاتونو نو وګته نور آیاتونه لنډي خو د معاملات او کم آیات دینو دا غنه بل غټ آیات نشته په قران کریم کې او دا ولی چې معاملات څوک کینو دا به غټ سینه ساتي دا پراخه سینه ساتي دکاندار دی غټ سینه بساتي گاګ به برنخته کله وته سوي دا او کدا او کا دی به کم نه خو اخلاق به استعمالي او خپل چې کوم حلال رزق دی به ګټي خو په اخلاق باندې اخلاق به استعمالي قسمونه باندې خوري دغه شان یو گاګ دی او گاګ هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه باره کې هغه تم دعا کړل چې کله دې نرمي کوي ځکه اکثر خلق په دې معاشره کې زمون مشهور ده وای چیړ کول سنت دي دا پدن لګي چې کوم ځای نه به داخل کو راغستي ډیره مشهوره خبره ده نه په حدیث کې شته نه په قران کې شته نه بل ځای چرته پته نه لګي خدا په عوامو کې مشهوره خبره ده وای چیړ کول سنت دي نو بیا دې د سن خته یې کنه چې دکاندار هغه بس د دقه یو گاګ دلاسه په سر تر لاغلی بیا قلاري بیا غنور ته چې کوم نه بر نه قبوس کی دی وجنا چیل کول سنت طریقه نه ده دا سنت طریقه ده چې یو ځم ته پوسوږي
بل زیم وکا ځان مطمئن کنو سودا واخلا او بالکل چې کوم نه چې داغن خطې پوری نو دغه چل کول سنت طریقه نه کوي دکاندار ته د معلومي چې دې ظلم زیاته کوي دې چې کوم نه سودا ګران اور کوي نو بیا ور سره وکه چل خود سي بنوي چې دا سنت طریقه ده خو بس خپل معاملې دي دا معاملې وکا نبی عليه الصلاه والسلام یو سړی گاګ دی او د وسکیږي نو چل نه کوي د دم چې کوم نه الله تبارک وتعالى دی په دمه نرمي وکي الله رب العالمین دی په رحم وکي چې نرمي کوي دغه شان یو قرضدار ستانه قرض غواړي نو که تا نرمي وکړه هغه د قرض نم ورکاو ته په خو اخلاق ویل را نه شم درکولې ده غوسه کیږي ورته ما بدر دو تموایا نو په دې باندې د الله د پیغمبر دعا واسطه کې چانه قرض غواړي نو هغه په صحیح طریقې سره غواړه په نرمۍ سره غواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلکو ته دعا کړله لسم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چاته دعا کړله چې دې د باندې د خلکو یو حق پاتې دی او د مرګ نه مخکې هغه حق خلکو د ادا کی نو د الله پیغمبر وی یا الله دې سړي د دنیا او د آخرت پیدا ورکا الله په د باندې رحم وکا نبی علیہ السلام فرمای رحم الله امران کان بینه و بین اخیه مظلمه من عرض او مال فاعطاها اياه من قبل ان ياتي يوم لا يقبل منه دينار ولا درهم الله رب العالمین دې پاغه انسان رحم وکي چې د باندې چا حق پاتې لري په چا ظلم کړي دي هغه کده چا عزت خراب کړي دي هغه کده چا مال وهاله دي او د مسلمانانو مال والده دی یو مسلمان مال والده او هغه کده خپل لور خور حق والده هغه کده خپل رور حق والده خپل کلیوال داغه نه زمکنه والله او څومره ظلم او زیاتی او څومره حقونه چي دي دای کړلی او دا هغه ته دغه حق واپس کو من قبل ان یاتی یوم مخکې دراتلو د داسې ورځ نه چې نو پای کې بیا درهم او نه دیناری دا غینه مخکې دا کار وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله دې دغه انسان باندې رحم وکړي نو دا لس قسم خلق دی په حدیثو کې چې دیو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړله الله رب العالمین دې دغه صفات په من کې پیدا کړي او عزتمند زمنګ دا ټول خبره دا د کمی ورځې د پاره دي سورۃ ابراهیم آیت نمبر 31 کې الله تبارک وتعالى فرمایي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل و پیغمبرا لعبادي الذين زما بندگانو هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړل یقیموا الصلاة چې دیو دې د مانځ پابندي کوي دیو دې د مانځ پابندي کوي او دارنګ عبادت بدني دي کوي وينفقوا مما رزقناهم او دیو دی لګي بازي د هغه مال نه چې موږ دیول ورکړې دي سر او علانیه پټو ښکارا من قبل ان یاتي یوم لا بيع فيه ولا خلال مخکې دراتلو د داسې ورځ نه چې نبا بیا پای کې اغستل خرڅولي او نو پکې دوستانه دا ورځ نه مخکې د دا کار وکي نو دا صفات ځان کې پیدا کول الله تبارک وتعالى دی منګله په ټولو خبرو باندې عمل توفیق را نصیب کړي